و د حدیث کې یو ادب هم ښیي، هغه دا دی چې کله دوه کسان په سورلی سوارئ نو پکار دا دی چې دواړو په منځ کې څه موړی. عربو به د څاروي دپاره هغې او تیر به یو بل پورې نه جنګېدل. دا په هغه زمانه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې خلق د دې څیزونو نه سره واقف نه و. هغه ډېر مؤدب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو دی کې دغه فایده ده چې سور سړی سوار هغې ته ډډه وایي، دویم دا چې یو دوه انسانان د یو بل پورې داسې نه مګلي کېږي. موږ شاګردانو ته ښیو چې کله موټر سایکل باندې سورېږي دوه کسان نو فاصله ساتئ. زمونږ خلک حدیث نه خو واقف نه وي، نو په موټر سایکل به څلور کسان هم ناست دي. دا ډېره لویه بد اخلاقي ده. بیا بای زنانۍ چې غیر محرم انسان ځان پسې هغه سوره کړي، هغې سره به څه کوي؟ دا بای څیزونه موږ ته ډېر واړه واړه ښکاري، خو که موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او د هغه آداب زده کړو، خپل جهالت معلوم شي چې دا موږ څه کوو. څه ضرورت دی دې خبرې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې صحابي داسې ناست دي چې د ده او د هغه په منځ کې مؤخرة الرحل وي، یعنې د کیجاوې هغه دنګه حصه چې هغه د منځ نه شروع شي پورې، د دې مقصد صرف دا دی چې دا دواړه د یو بل پورې د دې مذاکیر د نه جنګېږي، حالات تناسل د یو بل پورې نه جنګېږي. دې څیزونو ته چې ګورې خلک وي دا نري چاڼ نه چاڼوي که نه، نری چاڼ نه دی، دا ادب دی، دا اخلاق دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. دوه کسان خو لا بیا هم ګزاره کوي یو بل نه فاصله باندې کښېني، دا درې او څلور څه چل کوي، هغې خو د بچ کېدو ځای هم نه وي درسره. دومره مونږ بد تهذیبه شوي یو، بد اخلاقه شوي یو. دا اخلاق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا موجود دي. خو دا حدیثونه به ته چېرته ونه وینې چې چا د وعظ کتاب کې لیکلي او څوک پرې پوهېږي چې دې څه مطلب ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې صحابه کرام به کېناستل سورلی باندې. که موټر سایکل باندې دوه کسان کینی کېدي نه بېشک، لیکن منځ کې د فاصله وي. یو داسې بني آدم دی چې هغه د انسان کورواله ده، ښځه ده نه خو ټیک ده، لور هم مناسب نه ده دغه طریقې سره، مور هم مناسب نه ده دغه طریقې سره، دا کوم چې زموږ خلک کیني. دا ټیک دی چې دا د غریبانانو سورلي ده، لیکن د دې مطلب خدا نه دی چې سړی پې شریعت برباد کړي. دا زموږ دین دی.